الخیام نیوز باندې به هغه پاڼه باندې موجود دی. نور چې کوم بیانات شوي دي هغه هم په دغه الخیام نیوز چې کوم پاڼه ده په هغې باندې موجود دي، هغې باندې وګورئ. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. صدق رسوله النبي الكريم. ډیرو معززو محترمو سامعینو، زمونږه موضوع نن د حیا متعلق ده او په حیا باندې خبره کول ځکه ضروری ګڼو چې دا نننۍ ورځ په دنیا کې چې کومه منځله کېږي نو هغه د بې حیايۍ په طور باندې په دې ملک کې دا ورځ مناویږي. نو مونږه نن د حیا متعلق مسله زده کوو چې شریعت مونږ ته د حیا متعلق څه فرمایي. قرآن کریم کې الله رب العزت د سورې نور په دغه آیت کې فرمایي چې کم خلک دا خبره خوښوي چې په دې مسلمانانو کې او په دې مؤمنانو کې بې حیايي خوره شي، نو الله فرمایي د دې خلکو دپاره په دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم عذاب دی. د بې حیايۍ کلچر خورول دا د الله عذاب له دعوت ورکول دي. نن دی وایي دا د زنانو حقوق مونږه هغې باندې چې کوم دی نو خبره کوو. دوی د زنانو حقوق څه ته وایي وروڼو؟ د زنانو حقوق دوی دې ته وایي چې زنانه بهر راوباسه، د هغې نه د حیا او د عزت دا صادر لرې کا او دا د نارینه سره په میدان ودروه. دوی دغې ته د زنانو حق وایي. ورنه زنانه له شریعت چې کوم حق ورکړی دی نو هغه ډېر زیات ښه دی. په هغې کې د زنانه د عزت، د حیا، د ابرو د هر څه حفاظت پکې موجود دی. دوی زنانه له حق نه ورکوي، بلکې دوی په نظر کې د زنانه حق دغه دی چې دا د کور نه راوځي او دا د بهر په میدان باندې د سړي سره شانه بشانه ودرېږي. او دا ورځ اصل کې دوی د بې حیايۍ په طور باندې مناوي، دا د زنانو حقوق په طور نه مناوي. موږ زنانو له خصوصا پکار ده چې مونږ اسلام ته رجوع وکړو، ځکه چې اسلام زمونږ حق په هغه ټایم کې منلی دی او موږ راکړی چې په کوم وخت کې چا موږ ته انسانان نه وي، چا زنانو ته د انسان په نظر نه کتل، په هغه وخت کې زنانو ته اسلام حق ورکړی دی، قرآن ول حق ورکړی دی. نو نن د حیا متعلق خبره زده کوو چې حیا څه ته ویلی کېږي او د حیا پیدې څه دي. دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ما ستاسو وړاندې ولوستو. په دې حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان څه د پاسه 80 څانګې دي یا اویا څانګې دي. دغه څانګې د ایمان دا بیا په مختلفو احادیثو کې د الله رسول بیان کړي دي. په یو مجلس کې یا په یو حدیث کې نه دي بیان کړي، خو په مختلفو احادیثو کې بیا دغه څانګې د ایمان د الله رسول بیان کړي دي. په هغې باندې امام بیهقي رحم الله کتاب لیکلی دی شعب الایمان په نوم باندې، چې په هغې کې د ایمان دغه څانګې 80 یا اویا دغه ذکر دی. نبی علیه الصلاة والسلام د ایمان دا څانګې بیا په دې حدیث کې په 3 حصو کې تقسیم کړي دي. یو اعلی څانګه ده د ایمان، یو ادنا ده او یو متوسطه ده. الله رسول فرمایلی دی چې په افضلها قول لا اله الا الله. د ایمان اعلی څانګه او شعبه چې ده هغه د لا اله الا الله اقرار دی او د دې خبرې گواهی ده.
او دا اعلی ذکر چې انسان اسلام ته او ایمان ته د کلمې په ویلو راځي چې دا کلمه انسان نه ویلي او نه وي د اعمال نه دي معتبر د الله په دربار کې نو دا افضل ده او بیا فرمایي وادناها اماطه الاذى عن الطريق او د ایمان په څانګو کې د لا اله الا الله په نسبت سره کمزوري څانګه هغه دا چې یو انسان د لارې نه د ضرر څخه لري او متوسطه شعبه د ایمان رسول الله فرمایي والحیاء شعبة من الايمان حیا چې دا د ایمان یو لوی حصہ ده لوی برخه ده علما کرام وایي چې دا شعبتون کې دا کم تنوین راغلی د دوه پیخونه دا تعظیم د پاره دی یعنی دا لوی غټه برخه ده د ایمان اوس د الله رسول صلی الله علیه وسلم څومره حیاناکو ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د نوې پیغلې پردناکي جنۍ نه هم زیات حیاناکو او په اذا را شیئا یکرهه کله چې با نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سیز ولید او دغه بخوخ نشو نو عرفناه په وجهه مونږ به دغه په مخ مبارک کې دا خبره محسوسه وله چې د الله نبی دا خبره نه خوخی نسی به وی نه او دغه د مخ نه به ته معلومه شدوم راغه حیانات او حیادار انسان اوس ورونو د حیا څه ته ویل کېږي د حیا یو څو تعریفونه کو او بیا د حیا پیدا او چې حیا نه د هغې نقصانات څه دي یو څو مختصر شانې خبرې کوم د حیا ګڼ تعریفونه شوي دي یو تعریف د حیا دا دی چې خلق یمنع عن القبیح شرعا وعقلا خلق یمنع عن القبیح شرعا وعقلا دا یو داسې صفت دی چې دا په انسان کې کله موجود شي نو د دې صفت په وجه باندې انسان د هر قبیح کار نه منع کیږي کدا قبیح کار د شریعت په لحاظ سره قبیح وي شریعت ورته په ښه نظر نه ګوري او که عقل ورته د انسان ښه نه ګوري نو هر هغه کار چې قبیح دی که هغه د شرع په لحاظ سره قبیح دی که د عقل په لحاظ سره قبیح دی او چې په انسان کې دا وصف موجود شي د حیا نو دی به دغه قبیح کار نه منع کیږي یو بل تعریف هغه امام نووي رحمه الله را نقل کړی دی په ریاض الصالحین کې د قاسم الجنید رحمه الله په حواله سره هغه فرمایي حیا څه ته وایي وایي رؤیة الآلاء ورؤیة التقصیر فیتولد بینهما حالة تسمى حیاء یو طرف ته د الله نعمتونه دي په انسان باندې ډېر زیات نعمتونه دي او بل طرف ته د انسان تقصیرات دي کمی او کوتاهی دي د انسان چې د الله نعمتونو ته ګوري چې د الله څومره مهرباني په ما باندې بل طرف ته خپل کمو ته ګوري چې زه څومره ګناهګار یم نو په دې وخت کې یو حالت پیدا کیږي او دغه حالت ته څه ویل کیږي حیا ویل کیږي چې خپل کمی خپل کوتاهی او د الله نعمتونه نو دې حالت ته دې سوچ ته انسان دې څه ویل کیږي حیا ویل کیږي او یو بل تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل په حدیث ترمذی کې کړی دی او مسند احمد کې هم د حدیث موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حیا څه ته وایي وایي فلیحفظ الرأس وما حوا چې انسان د خپل سر او په دې سر کې چې کم اندامونه دي د ټولو حفاظت وکړي او وليحفظ البطن وما عوا او د خپل خېټې د دې حفاظت وکړي او د دې لاندې خپې دي شرمګاه ده د دې حفاظت وکړي وليذكر الموت والبلا او انسان مرګ را یاد کړي چې زه به مرم او انسان خاوري کېدل او زړېدل او ختمېدل رایت کړي چې به ما باندې به پناه راځي زه به ختمېږم زه به دې خاورو ته سپارلی کېږم یو وخت کې به داسې راشي زما وجود به نه وي په دنیا کې ما به څوک یاد یم نه پېژني به مې هم نه او بیا فرمایي ومن اراد الاخرة ترک زینة الدنیا کم سړی چې آخرت غواړي هغه د دنیا زیب و زینت او ښایستونه پرېږدي رسول الله فرمایي ومن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا کم انسان چې دا کار وکړو د انسان د حیا حق ادا کو دا د ترمذی او مسند احمد روایت ده خلاصه دا شوه چې انسان ځان د ګناه نه بچ کی د ناروا نه ځان بچ کی بس د حیادار انسان دی او کله په ګناه کې ککړی نو بس د انسان د حیادار انسان نه دا انسان به حیا انسان دی عزتمند کله چې معاشره کې حیا موجود وي نو بیا
معاشره ډېره زیاته خوندوره وي. دا د جنت یو نمونه دا معاشره. هر طرف ته سکوني، د انسان عقل محفوظ وي، د انسان مال محفوظ وي، د انسان جان محفوظ وي، د انسان ابرو محفوظ وي، د انسان دین محفوظ وي، دا هر څه محفوظ وي. خو چې کله د معاشرې نه حیا لرې شي نو بیا د انسان هیڅ شی هم محفوظ نه وي او بیا د هغې نتیجه صحیح اختلافات، جنگ جګړې، قرآن شر شدت. بیا به زمونږ تحصیلونه اب هم د مقدماتو نه ډکي، زمونږ تاڼې دا به بیا د کیسونو نه ډکي او زمونږ هسپتالونه بیا زمونږ د مریضانو د زخمیانو نه به ډکي او زمونږ جیلونه به بیا زمونږ د جګړه مارو نه ډکي. په معاشره کې به په کور کې جنگ جګړه به اختلاف پي. عزتمندو حیا د خپلول په کار دی او زه مسلمانانو ته چې کوم مسلمانان زما د اواز اوري هغوی ته دا وایم چې د دې غیر دینو چې کوم تهوارات دي په هغې کې شرکت مه کوئ. د هغې چې تهوار هغه به زموږ د اسلام خلاف وي، خامخا به پکې د اسلام خلاف ورزي، د هغې په کار کې شرکت مه کوئ. دا په ګناه کې تعاون دی او چې کوم حکمران طبقه ده د هغې له خصوصا په کار ده چې د دې لاس راونیسي، د دې مخنیوی وکړي. هغوی ذمهوار دي، ذمهوار دي. د هغې په حکومت کې په ماتحتۍ کې داسې کارونه کیږي هغوی د هغې لاس نه رانیسي نو په دې باندې خو به دوی مجرمان دي. الله تعالی دې مونږ حیاناک جوړ کړي او زمونږ حیا دې الله د حیا جامه زمونږ نصیب کړي او دا د بې حیایي چې کوم سیلاب راغلی دی الله دې په خپل قدرت باندې دې ته بندونه ووهي او الله تعالی دې هغه حیا صفت چې هغه انسان د ګناه نه بچ کړي، د قبیح کار نه بچ کړي، الله دې هغه په مونږ کې په ذریعه کامل طریقې سره پیدا کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. جزاك الله خير.